دی فرمای زه یو ورځ په کټ کې پرته وم، خوب نه راته اوړېدم ما ته یو غیبي اواز وشو او ما ته اواز په دا رنګ وشو چې ای مینې تا ته څه پته ده چې ستا په ګېډه باندې څوک دی؟ دا د دې امت سردار دی او چې کله دی پیدا شي نو دله به نوم محمد دی. او دارنګې چې کله دی پیدا شي نو د باندې به یو دم وي او هغه دم دا دی ما دې په خوب کې هغه سړی هغه دم وښودلو چې دې باندې به داسې دم وي اللهم اعوذ بها من كل شر وحاسد. یا الله زه ستانه پناه غواړم هغه واحد ذات سره چې ته واحد لا شریک او د هر شر د فساد نه د زه پناه غواړم. بیا فرمایي چې دغه وخت کې الله تعالی ډېر زیاته داسې نښې موجود کولې او داسې حالات جوړېده چې یو نوی انقلاب راته په دنیا کې. حضرت عبدالمطلب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکه دی فرمایي ما یو خوب ولیدو او خوب داسې و چې زما د ملا نه یو زنځیر خور شو او هغه زنځیر ناګهانه په یو ونه کې بدل شو او هغه ونه غټېده حتی تر دا چې څانګې اسمان ته ورسېدې او هغې پاڼې وکړې او هغې میوه ونیوله. اوس لاندې د یو خوبصورت نوجوان ولاړ دی او دا خلک راځي دی ونې نه دا میوې راشوکوي دغه نوجوان ته منع کوي، دغه ونې ته ضرر رسوي دغه نوجوان ته منع کوي. وایي زما زړه دا وشو چې زم د دې نه میوه راوشوکومه. وایي چې څنګه ما لاس کړه نو زما لاس دې ونې ته نه رسېدو، ډېر زیات کوشش مې وکړو لاس مې نه رسېدو. بهر تقدیر په هغه وخت کې چې کوم علماو کاهنانو نجومیانو هغې ما د خپل خوب تعبیر وغوښتو چې زما د خوب تعبیر څه دی. ما ته هغې وویل چې ستا د شانه به ستا په اولاد کې یو ماشوم پیدا کېږي او هغه به د آخري امت پیغمبري نبی آخر زمان بی او د هغه نه به هدایت په دې ټوله دنیا کې خورېږي او الله تعالی به د هغه حفاظت کوي چې څوک هغه ته نقصان رسوي. خو دا تا چې کوم لاس وررسو میوه دې راشوکوله او ستا لاس نه وررسېدو نو ته به د هغه د پیغمبرۍ زمانې ته نه رسې، مخکې به وفات کېږي، ته د هغه د هدایت نه فایده نشي اخیستی. عبدالمطلب دی فرمایي زه کعبه کې ومه بیت الله شریف کې، وایي ما ولیده چې د کعبې مبارکې دا دیوالونه رااله او په ځمکه پرېوته، ځمکې ته راښکته شو واپس به بره شو.